خدای تهجد المنزل فایده خیلی چې انسان ته د څه پیدا ده؟ اول پیدا هي اشد وطا. پروردگار عالم فرمایش کوي چې تاسو شپه هغه خوب قربان کوي، خدای ته ودرې کوي، خوب نه پاتې کوي، دا قربانی ته وکړه. پروردگار ته متصل کوي. پروردگار عالم دی چې خاړي چې عارف جوړ شم، عارف بالله جوړ شم، اهل سیر و سلوک جوړ شم. اهل سیر و سلوک اول درجه چه ده؟ اول درجه اول قدمی چه ده؟ اول قدمی داده چې انسان خپل نفس چه کی کبو کی. خالق دا فرمایش کوي چې دا تهجد المنزل علاوه بل یو شاید نشته چې هغه نفس کبو کی. تاسو شپه دا قربانی وکړئ چې خوب پرېږده وای. خدای به تاسو ته چه دیر کی اشد وطا ورېځې ټیم باندې وي تو نفس خپل کبو کی وي. نفس کبو کی رتی ته سره چې خدای دی قرآن کی هي اشد وطا. تاسو دا قربانی وکوي، دا کوشش وکوي، دا همت وکوي چې تاسو هغه خوب پرېږده وای. خالق ته ودرېږئ. دغه پیدا ټولو کې غوټه پیدا ده چې خدای به تا ته ورېځې خپل نفس قبو کې دیر کړي. خو چې کله د نفس قبو شو ته عارف بالله یې. کله نفس سرکشي انسان ځان لاندې کا، نفس سرکشي انسان سره ونه کا. چې کله نفس تو قبضه کی شو، چې کله نفس تو قبو کی شوالو اني ته د ایرپانی ای اندای معرفت قدم ده. خدای دې چې غواړي چې خواهشات ختم کوم. ای خواهشات رو ختم کولی اول قدم چه ده؟ تا شپه خوب پرېږده. خدای چې که ته خوب پرېږدوې نو ورځې ټې باندې تا نفس به په خپله قبو کې راشي. کسی دا نفس ده. اکثر خلق مثلا یای پلانکی خو کار ته مدرجه نکیږي، یقینا نه کیږي. ځکه خلق منځ ته ځل نکیږي، یقینا زری نکیږي، روزي ته زری نکیږي، نیکه ته زری نکیږي، هاویری نکیږي، نفس واجب نکیږي. خو څکه ته هوري څ نفس قبو کوم. خدای دې چې بیا شپې ټیم باندې خالق ته ودرېږه نو ورځې ټیم باندې به تو نفس قبو کې راشي. دای اول پیدا قرآن خیلی ده. هیا اشد وطا. تشبیه ودریگا وریج تیمونی به تو نفس ایتو کبوتروشی. دوائمه پیدا چه ده؟ قرآن ذکر کری ده. دوائمه پیدا ده تهجد و اقوى مکیلا. حدیث نه ده، قرآن ده. 6 نمبر آیات دو سوره مزمل. دویمه فایده و اقوى مکیلا. او که چیری تو غوړی چې ما خبرو کې آثار دیر پیدا شي، او غوړی چې ما خبره پاوګن چا باندې ولګېږي. خالق دی یې ځکه ایتو دغه طلب دغه ارزو وي چې ایتو خبرو کې آثار پیدا شي. بیا تهجد وکړه. ایتو خبرو کې، ایتو گفتگو کې، ایتو الفاظو کې، ایتو کلماتو کې، ایتو جملو کې، ایتو خبرو کې د انسان ما په ضمیر یا زړه کې یا ذهن کې ځنه خبرې راشي خو خپلو الفاظو کې خلکو ته بیان نشي کولی. ای هغه بنیادي وجه همدا ده چې دا انسان بې عمله دی. ځکه غواړي چې ما خبرو کې یو تاثیر یو اثار پیدا وشي. نه خالق دی چې تهجد المنتظر شته چې کوئی هغه آثار پیدا